أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجانب مقابل لزیری چاچ ایمان راوړو په توحید عمل وکړي د سنت برابر معنا دا چې قیامت شاد الله مخله بودريګو د قران او سنت تابعداري په کار ده، د حق اوریدل په کار دي، حق نظر بندول په کار دي. اگر غلا سړی ذمہ دار دی ډرایور دی خو چونکی مسله د قران او سنت برابر ده زبې منم زد منه کوم د دې خلکو سنت تجاره. ان الذين يقيننا انساننا منوش ایمان راوړو د توحید وعمل الصالحات عملو کې د قران او سنت برابر عمل صالح د امانه د قران او حديث برابر عمل. واخبطوا عاجزي وکړي الى رب خپل رب لا سوره حج کې مبرش اخبطوا کې څلور تفسیر دي. قتاده وی تواضع عاجزي وکړه، امام مجاهد وی اطاعوا خبره ومنل الله. عبد الله بن عباس فرمایي اخبط دامنا انا بوجي چرته حق یت تګریشي نشینو چې دا حدیث ګورس موږ مسلک ناروا مخالف زمونږ دی عالم مخالف زما د شیخ او پیر مخالف نه حق پسې بګرځي. څلورم دامنا اخلصو نو اولئک الله د انسانان چې اصحاب الجنه قوندان د جنت دی هم فی خالدون دوبی پای کې همیشه. ورسا کې تمهید د پاره د مابعد او تعلق تر دوه جماعتو پوری لري. حاصل دا دی یو سړی وډین او بل بنا یو کون دی یو وګونه کار کوي اې دا دواړه برابر دي. مشرک او مسلمان الله نه دی برابر. یو د قران او سنت په روان دي او بل سره تعویل ما ویلې لکه څنګه چړون او بنا کون او غیر کون نه دي برابر. مشرک او د ابل الله نه دي برابر. مثل الفريقين مثال د دې دوه ډلو چې حزب الله او بل حزب الشیطان دي کل اعما والاسم الله په شان دړاندو کانو والبصير په شان دریدون کې وسمع او ریدون کې لب نشه مرتب. اعما سره بصیر لګي او سم سره سمع آیا دا دواړه برابر دي مثلا په مثال او صفت کې نه. افلا تذکرون الله دمر نشدنا علی مشرک موحد الله نه دی برابر. دي جنو سوز دویم باب یو سل دول سمبرایت پوری دي کې به دلیل نقلی ذکر کې د نبی علی السلام ناول شپږش کې برات د شرف العباده الله تعبدو ویش کې بر قوم جواب یو دا چې ته بشر نه یې دویم ستا صحابه ډیر رسولان دي نعوذ بالله من ذلک. دریم ته موږ باندې بهتر نه یې څلورم نوح علی السلام له مړه ته دروغجنې موږ سامنونه اتیش کې الله جواب وکي داو نیش کې بیان د نفر تمعي وکي اصل کې دام جواب د سوال چې داخله کې دي شي د نوح علی السلام خبره نه منله پیسې غوښتي په دعوت نه حق پرس الله په دعوت مال لګي په دعوت نه راټولي. دیر شو دیر شو جواب د دې چې زوره مالدار نه يم ځکه خزانه الله سره دي په غیب نه پويګم. دو درش کې به د قوم اعتراض ذکر کې پدمانه او طلب د عذاب. نوح علی السلام له مړ ډیر مګړېګا دماغ یې منګلرو خړ لاس ته اخلاص را ولا عذاب. درش کې به جواب عذاب چې راولي تاسو الله راولي د علم خمانه نشته. دین اور سویلې تا مړ د ځان خبرې جوړې کړې دي جواب دار کما جوړ کړی نو ګناه پماله و درش کې اسباب د نجات ذکر کړي دي نو ورسره بیان د عذاب هغه څلويک پوری
یو سلوی کې بالله آداب ذکر کی د استعمال د کشته رسورلې عذاب چې راشي ټول به برباد شي سوا دا غشان چې الله بچ کړي د نوح علی السلام به دعا په بار د بچی کې دی جواب عرب تمداري مخ ویلي فریقین دلته وې دا دوه فريق نوح علی السلام وخت کې موجود و چا منل کول او چا نه کول ولقد ارسلنا يقينا من لګلو نوح علی السلام الى قومه خپل قوم ته سی ویلی انی یقینا ذشیم لکم تاسو نذیر مبین ير ورکون کې مخارا شپ شپ نکو صفا خبره ده آیات دلیل بدی چې دین د اسلام رسول الله فرمایي لیلها کنهارها شپم د شدل کورس دانش ویل چې ګوره دا مسله قران کې نشته حدیث کې نشته رسول الله د شدین موږ راوړل چې د شپم په شان د ورځ دانو سمو خیل له ورځ دا چې د شپم په شان د ورځ ای شی پټ پات کې دی شي ارڅ مسله ذکر ده ارڅ ورسته کې رد شریف العباده اصل کې جواب د سوال دی خلکو ویلې چې مړه مقصد دې څه دی څه لړاغلې جواب څومره اقسام د بندګۍ چې دی دا په ټول راواله یوازې چا پورې به خاص کړي الله پورې رکوع الله لکوي سجده الله لکوي رحمت شب الله لوي قانون بد الله منه نظر نیاز بد الله په نامه کوي په دې مضمون زرا غلې الله تعبدو تاسو برا مدد شنوي الله سوا الله نه يرمس ان اخاف عليكم يقينا زيركم فتاسو من عذاب يوم اليم دا عذاب دا غورج چې درناک دا کوم منو توحید ګوره ګیریږي قوم به شوی ترازونه وکړه بلکې درې څلور یو دا چې ته خو بشري دویم تاسو صحابه چې رسولان دي دریم ته موږ باندې بهتر نه وي څلورم مړ وي ته دروغجن زور کېږي څه مسغې ترازونه فقال الملأ سورې مومنون سړي کې ممرش نو ویلي دې ډکو مالدارانو ملک معنا دا ډک اکثر مقابله دا مالدار کوي الذين انسانان الله كفروا من قومه شغوا كافر ضد قومنا کفر او مالداری چې جمع شنو بیا غصه بغاوت کیږي من قومه لفظ کې اشاره وکړه چې دومره به همت و دا غصه خپل قومي وو په کار دا چې دا مونږ نه لوي دې قوم څو ویلي ما نراکا مونږ ګورو تا الا بشرم مثلنا مگر ته یو بشریز مونږ غوندې برلنم دا وایي چې ګوره پیغمبر نور دی بشر نه دی د بشریت نه انکار خو اولم کفار وکړي دي یو اعتراض دا وز کافرانو عادت بیانې وما نراکم نګورو تعالی را اغي نګورو تعالی چې ساته وی داری کړي الا الذين مگر هغه انسانانو هم ارازلنا چې هغه رجلان زمونږ دي دستا صحابه ډېر بیوقوف انسانان دي به شرف خلک دي رجلان دي دا رجلان اوسم شیګان دا وی روافض دلیل لبدی چې بم دې خبره باندې داخله د ایمان نخلاص دوی د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری رجلان دي بیوقوف دي قمقل ویدا بعد یې رسمنا سرسری نظر والا دي سیاست نه پوهیږي سره دریم وما نرى من نقول لكم تاسل علينا فمن بني من فضل صغر والي نوح عليه السلام له تسبح فري تو خو شينا سلورم بلکې مون ګمان کو بتا سو باندې کاذبین د دروغجنو څلور اعتراضونه په وکړه ارازونه نه معنا ستاره ملګری رزلی چا ویلي ودا شو هغه انسانانو ټغری وغیرہ دای جوړولې په دې مناسبت ورته نسبت وکي لیکن دا خبره غلطه ده ظاهر دا من فقیران دي ضعفا دي د هرقل بادشاہ ابو سفیان لویلی و کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم خط وراوړو تحیۃ الکلبی
یو ګرځي په دې علاقه کې څوک عربان شاه ابو سفیان موږ بوتلو لست پوښتنه تی کړو حدیث بخاری کې راځي سیرت درسونه کې ویل شوی دی یوه ته دا ویلي درې محمد ملګری غریبانان دي کمالداران او اکثر غریبانان بس ودا د اخر زمانه د نبی علامه ده دین باندې غریبانان ځان وژني د قوم اوس د نوح علی السلام جواب قوم لا قال يا قومي نو ویل یا قوم زما رايتم مثلارا کمالا ان كنت على بينه کزوم په کار دلیل من رب ما ضربنا اور کړي مال رحمت النبوت من عندي د خپل طرفنا رحمت کی څلور قول دي رحمت معنا وحي رحمت معنا نبوت رحمت معنا ایمان رحمت معنا هدایت به پټ پات کړي شي علیکم بتا سمان دي نو ایم من حضور لازم کو بتا سودا وانتم لا کارهون تاسو دې لبد غنون کې نلزمو کې معنا حضور مان الله رحمت را کړي دی وه را کړي نو موږ په تاسو باندې حضور نشو منلای کومه وي منه کې پرې دی ورسا کې جواب د سوال آیات کو مقصد نه پر تمی حاصل ادارې کې دې شي دینو علی السلام په دعوت باندې پیسې اخستې قوم به شمنګ نشو درکولې الله جواب کو چنا آیت کې اشاره ده دیلا کيو دایو غاړي جسمه دعوت مخ وړاندې لاړ شي اثر وږي په دې خلکو باندې نو په دعوت بر خلکو نه مال نه جمع کوي شرما تفسیر وکي ما تقریر وکي ما دعوت وکي نو اخر کې مال را جمع کوي نه ټول دعوت پرې بربادي بلکې د جیب نه مال اخلي په دې قران او سنت دعوت باندې به لګي ځکه دا دین دې کنه مال لگاول چې مال په راجمه کې بیر دعوت اغه اندازه نه معلومي او دا تجربه هم ده چا چې د قران او سنت په تدریس چا چې دې په دعوت دې په تقریر باندې مال لا جمع کړي دي نو یې خلکو ته انکار کړي ټیک دی او کال بکینی دو کاله یره مړې دې سړي په مطلب باندې مونږ پوي دا تفسیر کوي خو لیکن آخر کې به وایي چې مال په مال را کوي دا مطلب آخر کې معلومي نو ستاسو خبره به ایسته برباد شي تب مال اخلي په دې دعوت به لګي دي خلکو له بداخې چې اے خلکو دا ګوره دین دی دین به باثر کوي ويا قوم اسمع قوما لا اسالكم زسوان لكم ساسن عليه پر تبلیغ معنی مالن دمال سلف ذالکی عدم الشکایه للمخلوق د انسان د عبادت خون چورانه کې پدې چې مخلوق له شکایت وکړي مخلوق به موږ اخر را کی سزا یو سړی دی مالدار دی تاغلړي تملق کې فرید دی کې زارای دربږي سو او دې باندې بر الله خپکی علی زمیر راځي تبلیغ لا یہ دعوت الله یہ ایمان ندی بوئی چې مړس موږ نه مال نه اخلو بیا خو کمل موشسا اته له پیسې درکې اوس موږ کنه دي خلکو له عربان مال ورکې په عرب کړی شي درکې خلکو امریکایانو نه واغسته تیش د عربونو والے مسلمانانو نسبت کار دی خدا خالص افترا ده خالص دروغ دي ده ان اجریا نبی سارا نه د اسما مزدوری الا الله مگر خاص په الله باندې موږ دا کار کو الله سره جمع کوو وز دویمه خبره جواب مو واوري تاسو چې ویلې چې دا صحابه رضوان نو شړه فقیران دي غریبانان دي دا کار نشم کولای ځکه دا خدای الله اولیاء دي وما انا نیم زو شړون کې الذين انسانان لرا امنو شی ایمان راوړې انهم یقینن دوی شی مخامخ کې د خپل رب سلام ملاق ربهم ولکنی مگر زو شی ماراکم وینم تاسو قوما یقوم تجهلون جاهلان قمقل خلکی چې دوی پرې جامو باندې دوی پرې فقر باندې اعتراض کوي ورو سات کې اوس جواب کې خو په بل طریقه باندې غدا راځي کینو قناعت کو
دا صحابه الله اولیاء دي زکه دا وشړم الله به دې مبارک مال عذاب راکینو ایت څوک به ما د الله د عذاب نه بچ کی نه څنګه وشړم ويا قوم ازما قوما من ينصرني معنا څوک به بچ کی ما من الله د الله د عذاب نه کو شړم داخلك افلا تذكرون دمر نشدنا علی ضرور نشد قبول کئ ورسا کی جواب دابل سوال سورہ انعام کې مراغلی و دوی ویل سره خبره موږ نه منو ذکر ته غریبي جواب د الله خزانه ما سره نشته الله خزانه خو الله سره دي ما خو دعوه نه کړې ولا اقول لكم نو يم تاسلا عندي ما سره خزائن الله د الله خزانه دي دوی نه کنه خزانه والا اشتري دا تاګنج لاور کې ځان له جوړ کړي کړي ودا خلکو له خزانه ور کوي نوح علیہ السلام ما سره خزانه د الله نشته خزانه د الله سره دوی نه پلاني سره شته کله چې غریب شوال ته ورشه وښه ګوره په غیب هم نه پوهیږم ولا اعلم الغیب نه پوهیږم په غیب باندې ولا اقول زنوایم انی ملک یقینا زیم ملکیم یو ملک در قوم مشه یو ملک شلام فتحی دین مراد هغه د نور والا مخلوق دویم د سیمنو هم چې د صحابه غریبانان دي الله به جنت ورنکي امید دار چې الله به جنت لبوزي ولا اقول زنوایم للذین اغ انسانان لرا تزدری چې سپږی غنی عینکم ساسو سترګې چرته به ورنکي دوی الله خیرن خیر دا سیمنو وایم بلکې زوایم چې الله به دوی له خیر ورکي ځکه دوی د نبی تابعداري کړي وس التفیز الله لکې سپارل الله لکې الله عالم الله ډیر پوهره وما پاغه خدا فین فسیم چې دی په ځانونو کې دا کوم وشړلې مې دا داوی وکړي نو ان اذن لمن الظالمین زه په دې وخت خامخاوم د ظالمانو سورہ انعام 50 کې ویلو ورسات کې وځ قوم اعتراض او طلب د عذاب دوی څه ویلي یره وینو ها دماغ دې موږ له خواړه اصلي هوې کړه لاس اخلاص کا عذاب راولي بسره ولا قالو دی ویلیانو یقینا تاړي د جګړه وکړه موږ سلام جادلتنا اې دې مطلب مفسرین وایي دا معنا دا چې المبالغه فی الخصومه ډېر جګړه او باس کول په مبالغه پرې باس کی په دې ځای کې جګړه زموږ سره نو فقتنا راوړ موږ لره بما اغ عذاب تعیدنا چې موږ ته یې رہی راوړ مړه عذاب راولا تعیدو کې معنا دا یری یدي کې معنا دا وعده وا چې ته موږ سره عذاب وعده کوي چې الله عذاب راځي او دا راځي او دا ان كنت من الصادقين کوي درشتونه ورسا کې جواب تاسو باندې چې عذاب راولي څوک راولي الله د علم خو مال نشته دا مې یاد ساتي چې کله خدای الله عذاب راغی ګوره هیڅ څوک به نشي بچ کېدلی ما سره اختیار د عذاب شته نه کې ما خو سکن کې کار در خلاصو دومره صبر مې نه کوي قال ویلې انما یقینا لا تکیتا سره به پر عذاب من الله ان شاء کد الله خو خشی وما انتم نیتاس بمعجزین چرته بچ کیدون کې د الله د عذاب نه عذاب چې راشي پلار دې باندې شي بچ کړي اوس وی عجیب خلک تاسو ما تاسو ډیره خیر خوایي وکړه ډیره کې خبرې مې وکړې افسوس چې تاسو باندې لوي ار سمرت کړه زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری عجیب انسانانو د نبی صلی الله علیه وسلم داوود صوبه داغه لاړې مزمکه نه پرې خو دې دومره مینه او سره کوله آیات دلیل په دې چې د زمکه په سر باندې د انبیانو نو ورستا بهترین انسانان د رسول الله ملګری صحابه ټول نه الله راضي دي ټول جنتین دي ورو ابن مسعود الثقفي چې راغله
یا خو خلک خودل. دویم نبی صلی الله علیه وسلم دې پوښتنه وکړه چې دا زوبه ولې زمکه نه پرې دی وی الله او رسول سره ډېر مینه ده. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل د وادي پابندي کوي د امانت له ساده دروغ مو وایي دې کوم د الله مینه راځي. ولا ينفعكم نه پندر کې تاسو راز ما خیر خوای ان اردت داسه کې ان له یقینا ما اراده کړې اند دې خبرې چې خیر خوایوکم لكم تاسو لرا یقینا الله تعالی یرید اراده لري چې تاسو هلاکی یو غیر من هلاک نکي. دویم دې کې معنا د گمراه مو کی هو ربکم الله تاسو رب دې ویلې ترجعون او خاص الله له ور وګرځولې شي د پاره د حساب کتاب. ام یقولون دی آیات کې مفسرین وایي دوه قول دي. یو دا چې دا جمله کې خطاب د نبی عليه السلام لا یہ شیخ عبد السلام سے ابلی کې الموسوعه القرآنیه کې دې تویل شي ادخال الهی. الله دلته نبی صلی الله علیه وسلم سره خبره کوي رسول الله الله لړې ګران دي. ام یقولون بلکې داخله کوئی افتراه نبی دار ځان جوړ کړي دي. نو قلت هو کما ځان جوړ کړي فعلی خاص پما باندې ګناه د جرم زمام اثم اجرامي وانا بریون زبیزار مما دا سنا تجرمون چې کوم جرم کوي تاسو. نو علی السلام دې قوم له ویلي دروغجن نه یا نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي ورسا کې نو علی السلام له تسلی واوحي الله وحي وکړې شو الى نوح نو علی السلام لا نو د خبرې اچرتم ایمان راوړي من قومه کا سره د قومنا الا من قد امن مگر هغه څوک چې ایمان راوړي اته کسان. موقوف روایت ذکر کړی د امام شربینی څوک شپږ کسان نه نیم سو کال کې شپږ کسان مسلمانان برابر دي. الله څومره زور غواړي څومره زړه وي دي انسان درې لوري درې ځامن مخه پکېګا به ما کانو يفعلون پاتې چې دوی کوي تب ته اس کې معنا د خفغان ور ساعت کې اوس بیان کې د اسباب د نجات ځان لګشته جوړه کاو چې جی وسنه معنا جوړه کا امر دی جوړه کا الفل کې کشته به عیون ناس موږ بر سترګو عیون معنا موږ په سترګو دوی معنا موږ په حفاظت هیڅ موږ بچو کې دارای کشته باره کې بیا علماء کې تقریبا 600 متر وی دی طول 330 متر دی یار تاریخ خبره ده 330 متر دی علو چتواله درې طبقه باندې ودا مشتمل و. مونږ دل وای وکړه وای مڅو وکړه ولا تخاطبني سپارش من کوي مال را فی الذین فبارد اغه انسانانو کې ظلم چې ظلم کړي دي انهم مغرقون یقینا دا غر کې دي شي. دا خبره یاد ساته سپارش غوړونه کې نور نوح علی السلام خو منکر نو څنګه یې نو ویلي کله کله صاحب د مختصر لیکي یو څوک منکر نه لیکن نازل شي مرتبه نه منکر لته تاکید الله وکي ورو ساعت اوس بیان دي د بجې کېشته جوړول نه قوم بخاندل په مړه پروم پوری دای ونن ترکان شو نجار شو او نه پویدل چې پروم پوری دایو د الله په امر نه چې کېشته جوړیم د چا په امر باندې او د الله امر دی الله یې سوې به منی ویسنو دینه مخی کان پټته وکانه یسنو دبو جوړول الفلک الله ودا کشته وکلما مر علی ملئ شکل و تیرې د پری باندې مشران من قومه د قوم ددا سخروا ملنډ به کول مینو د پوری خندا به کوله یو مزاح کنه موږ نبی صلی الله علیه وسلم ټول عمر کې تقریبا 2 نقل دي یو استهزاء یو مسخره یو د صفات پر تعلق او بل د شخصیت پورې. نو قال نو علی السلام وسویلی ان تسخروا معنا کتا سو ملنډه کوي مننا زمون پورې نو زمون د صبرې مون صبر کوو
سورة تطفیف کی مراشی نیش کی فإنا یقینا منشئ ملنڈ بھوکم منکم ساسو پورے کما لگسن چ تسخرون من پورے ملنڈ کوي تسخرون کی معنی دا ملنڈو دا کلا مفسرین وی په وخت نزول د عذاب کی دویم قول لا قیامت کی فسوف تعلمون نظر دې چې په یو شی من پاغچا یتی شراب شاغل عذاب او یخزي عذاب به شرمای نازل بشي په دمانه عذاب مقیم دا اندار په یو شی دې ورشي دمکی چې عذاب په چار راځي څوک شرمای ورسات کوس بیان د عذاب حاصل لاري برنا الله برا خوش کړي لان اسمه کې برا خود کولې ټول علاقه ونی ولا حتا تر دې اذا جاء امرنا شراغ عذاب زمون وفارت تنور الله يرو خود کې دو تنور مراد عام خلق دي چاوي مراد تنور دو نوح عليه السلام دي عبد الله بن عباس فرمایي ودینه مراد مقدس مکری سو کوئی دا کنه دا الله دا قهر نه څه مطلب هغه ځای چې پایځه کې اور بلېږي چا تنور دی چې الته وبر وته نو سم خیله په دینور زینو کې بوب نه ټول دنیا الله یونی ولا وبو چا ودینه مراد هغه ځای د جمع کېدو دو بوري چې کشته به ودري چا یو چت اطراف درې سم کېږي نو قلنا مورته ویلې سوار کفی آپ دیکھشتے کہ اللہ من کلن اریون زوجین جوڑت ودوا یہ سے مطلب اے من الذي لا يسكن في الماء اغه څو شبوبو کی وشیږي نه کم شوشيږي بس اپریدا خو وبو کی او اهل لم سور کا الا من مگر اغه څو کا الله سبقا چې مخکې شوی دی په دمانه القول فیصله د عذاب چې په چا په فیصله د عذاب الله یې ما کړی دا کړ کېشته برستر کې کینم ګورن شي بچ کړي چې بنو اجازه به اسباب استعمال کړي اسباب سره چې الله مخله ودرېږي ومن امن واچا چې ایمان راوړې د سلام وما امن الله ایمان در سره نو راوړې لا قلیل مگر کم کسانو اته کسانو ایش پغو ورسات کې الله اوس آداب ذکر کړي د سورلې د سورې د شي منی چې بس په گاډي باندې ورمن ډکا باز خلک سره چابي بس په گاډي ورمن ډکې استخلاص شي شړې کینې او رواني یا جاس کې شرط د شویلې دي چې کړه د گاډي دا کې خلاص نه وای بسم الله پاس ورخې جنو وای الله اکبر شټ کې چې کینې سينو وای الحمدلله په ورسره دعا وای دغه نه ورسره تبسم وکي عبد الله ابن مسعود دا تبسم کړو مونږ ځان نوې مسلمانانو د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت نه خبر او اغام نه بس منډه کرا کا چا به څه گاډي اخلاص کو سور شه ایوه ټکر شو بلانی ځای کی پلانې مریض یار ورځې په خبر راوړل دلته وړوال ته خود به وډینو ټول عمل د سنت نه خلاف سورلی د سنت نه خلاف وقال وی ویلی سوار شپیا پدې کې دلته عبارت قائلینا پدې شان چوین کوي بسم الله پنوم د الله رواني دلری او درې دلری ان ربي یقینا د رب زما چې غفور الرحیم خامخا بخون کې مهربان دی ورسات کو صلی الله علیه وسلم عبارت دے فرقبو فیها دې به سوار شو وهي تجربه ما الله اذا کشته روانه و پدوی په موجین پرې چپو کې او چفیم وکل جبال په شاندري غرونو قهر د الله اره کې چپرا شو ورګه غار کته کېدل و پورته کېدل و نو علي السلام بچو کنان څو ګیام نه لیدو اپرې سي بغل باندې دورته بچیرا سور شو زبر غر سر لو خېجم نه پوهې د الله عذاب دی آیات دلیل بده چې سړي خپل عمل کمزوري کدا څومره شاو چې سړي بچي ولې نشي بچي د الله عذاب نو سوي کنه ګوره مونږ سیدان یو مونږه خونزادګان یو مونږ د پلانینو وسیلې مونږ د شیخ صاحب بچیانو د پیر صاحب بچیانو شي نو ځان لایو
د پیر شه په عمل خو نشي بچ کړي د شیخ په عمل خو نشي بچ کړي نبی صلی الله علیه وسلم فاطمه له ویل عمل کوي کنه زره بیان شم بچ کوي لوري دلته وی ګور نوح علیہ السلام دی دې طرف بچی دی نوح پیغمبر دی سمو خین له دې پیغمبري درسه پیدا ورکړه دی بچیلا ایمان پکې نو هیڅ پیدا ورنکړه یره موږ خپل نیکن وشین ور سره د خپل نیکن وشین ونا د आवाज ورکې نوح علیہ السلام نبنو دی بچیلا وکانه فی معذر الله یدعو په طرف کې معذر معنا طرف کې چانو اشتینا دویم قول دا معنا د دین د پلار نه پلار دین نه په طرف کې آیت دلیل په دی چې نوح علیہ السلام ګوره پیغمبر دی د خپل بچی پر کفر باندې پویږي نه نو د غیب علم چا پر خاص شو یو الله پوری سی ورته ریا مونږه بچی زمام سور شمانه مون سره ولا تكونوا مکیګه مال کافرین در کافرانو ملګرتوب کې معیت ډیر معناګانو باندې راځي چې معیت عقیده ملګرتوب کې